درود شریف قسم دی تا د مرګ د بد مرګ نه دی بچ کی د زنکدن په حالت کې تا ته کلمه نصیب کیږي. ډېر فواید دي زما محترمو. یو سړی خپل پلار سره په سفر روانو، قافله کې دا یو خبره کوم ټیم مختصر دی قافله کې په سفر روانو، پلار ورته بیمار شو، قافلې ورته دوره د صبر وکړه. وایي یاره زمونږ کار دی تاجران یو، داسې کروزو زمونږ تجارت بربادیږي، مونږ خپل کوشش وکړو تا ته هم دوره د صبر وکړه، ستا پلار دی ته پوه شه خدای پوه شه. په سفر کې ورته بیمار پلار پرېښوده، قافلې والا روان شو. دغه سړی دی د پلار د حفاظت دپاره هفته مسلسل لګیا دی، پلار ته ببوزي وایي پلار له شنې پاڼې را دغه کوي، د پلار د دوا دپاره هر قسم په ځنګل کې قافله کې منډې وایي، حتی تر دې چې والد محترم ورته په جنګل او بیابان کې وفات شه. د ما محترمو دی جاړي، پلار سر ته ناست دی، د پلار سر یې په پتون باندې ایښی دی او جاړي خدای په بیابان او جنګل کې مې ربا سپین ږیری پلار وفات شه، دی به ما سره خخی څوک. درد و د غم درد د جدایۍ دا داسې درد دی چې دا یو صدمه ده. د ما محترم هم که څه دغه شي نو بیا به ختم شي، لیکن د غم د جدایۍ داسې ده چې لاړه بس لاړه جي، بیا واپسي پکې نشته. داسې دروازه ده، داسې دروازه ده زما محترمو، څوک چې په یو پیره انټري وکړي واپسي زما محترمو نه کېږي. بیا الله دې زمونږ قبر ښایسته کړي. زما محترمو پلار یې لړه، بچی ناست په بیابان کې جاړي، دی ګرځي چې ډېر څه ساعت وشو، زړه کې دا فکر پیدا شو چې پلار مې انسان دی مړ شو، چې ته ډېره زمانه پې ونړي پلار راته بوی شروع نه کړي، هسې نه چې بیا را سره څوک خښوي نه، مړی چې زمانه واړي بیا بوی کوي. تاسو ته پته د مشاهدې والا خبره ده. دې ګرځي منډې اوالې وکتل، یو بستې نه لوګی راښته، د ور منډه کړه، منډې والې هغې ته ورننوتو. هغه کلي والا ته وایي ای خلکو د ما امداد وکړئ، پلار راته په سفر کې مړ شوی دی، په دغه ځنګل کې پروت دی، راشئ ما سره د پلار خښ کې جنازه را سره وکړئ. هغې وي ته زمونږ درځو، مونږ بیلچې او کودالې رالو درځو. ځه قبرونه له ډېر دی ښه د ما محترم، بس د چم چې د وورېده بس د امداد دپاره ځای ځان رسوي، قبر وباسه، بس قبر وباسه، دې کې ستا دپاره عبرت هم دی د ما محترمو. قبر وباسه او لږ ساعت ورته کښېنه چې دا کنده مې نن ویسته، دا کنده مې ویسته، دا مې چا دپاره ویسته؟ دا مې د یو انسان زنده سر دپاره ویسته چې هغه وفات شو، د دنیا نه انتقال وشو. دا کنده مې نن ویسته، زما دپاره به هم کنده ایستلې کېږي. د ما محترمو خلک ورته قبر وایي، زه ورته کنده ویم. ځکه نبی علیه السلام مبارک فرمایي القبر روضة من ریاض الجنة او حفرة من حفر النار، یا د جهنم د کندو نه یوه کنده ده. د ما محترم الله یې موږ له امان راکړي د جهنم نه. دی را منډې وایي پلار له، کسان ناروان دي چې ویې کتل پلار یې مړ پروت دی، لیکن تنې د انسان ده خو سر یې د خر شوی دی، سر یې الله تبارک وتعالی مسه کړی دی، سر یې بدل دی، سر یې د خره دی، نور انسان دی. د ما محترمو ده چې وکتل بېهوشه شه لږ ساعت، او زړه کې دا وایي خدایا پلار مې مسه کړی دی تا او سر یې د خر دی، خدایا که دا کلي والا راله وایي به پلار دې کومه ګناه کړې ده چې سر یې د خر دی. وی حیران یم، جاړم او بېهوشۍ وانې حالت را باندې راغی چې مې وکتل آقای نامدار محمد مصطفی ټول ووایه صلی الله علیه وسلم مبارک ماله راغی. ما ته وایي بچیه ولې خفئ؟ ما ورته حضرت ما ته مشکل لا پرېښې او والد محترم مې وفات دی او دا څه کې چې سر یې الله مسه کړی دی، تنې د انسان ده او سر یې د خره دی، الله دې موږ دې نه وساتي. دا ګوره د قیامت په علاماتو کې یو علامه ده چې کوم عمل دې وکړه او عمل در باندې ډېر زیات غالب شو او ډېر زیاته بدعملۍ دې په دنیا کې وکړې نو په تخته به دې الله ګوره سر مسه کوي، بیا الله دې موږ وساتي د دې نه. نبی علیه السلام مبارک ورته وایي ښه وي زه خو یو کس پسې راغلی یم، ما باندې به روزانه روز کې درود شریف وی، وایي ما باندې یو څو ورځې نه درود شریف رانله، ما تپوس وکړه پرښتو نه درود شریف ما باندې سلام نه را رسېده، پلانکي سړي ولې؟ ما ته آواز راغی محبوبه هغه خو بیمار دی وفات شوی دی، ستا ضرورت دی. ورته وایي زه ولې راورسېدم. ټول سبحان الله وایي. د
نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې وکتل صادر یې تلری که او په سر یې والا نبی علیہ السلام مبارک دست نبوت والا مانه نبوت والا دست لاس راخ که چې هغه زوی راپاسې ویې کته الله تبارک وتعالی سر سم کړی و زما محترم ټول شوق سره سبحان الله د سبحان الله آواز بیا نه را دی یاره دغسې آواز پکار دی جی الله یې سر واپس دغه کړی و زما محترم ما وی په درود شریف کې فضائل ډیر زیات دي د ما محترمو ډیر زیات راحت او سکون او لذت ته پکې هر قسم مشکل دی الله حل کوي خو لیکن چې ستا روټین په درود باندې جوړو ستا روټین او واسطه د آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک سره جوړه وه قسم دې ستا به په خوب کې بیا کوي ستا به په خوب کې امداد کیږي ستا به په ویښ هم امداد کیږي ستا به هر قسم باندې امداد کیږي تا ته به تکلیف نه راځي الله دې موږ له په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي اخره کې مختصر غوندې یو درود خیمه دا ټول وایي د دې فضایل به ډېري زه اکثر وظیفه خیمه او مخکې نه یم الفاظه قصیرة ومعانیه کثیرة الفاظ مختصري لیکن معنی به ډېره زیاتې ده ما محترم یو درود دی چې مختصرم دی روز کې زر پیرې ویلې کېږم او ان شاء الله الرحمن ابته مسلسل وکا چې ستا په کاروبار کې برکت ونه شو او د رزق در باندې باران ونه شو نو زه خو دلته هر ماسخوتن نادم ما ته ویر قاري صاحب هسې دروغ دی ویلي په ممبر باندې یا ستا څه قسم مشکل او د هغې دپاره دا درود وکړه او ابته کې د الله مسله حل نه کړه ما ته وایي قاري صاحب دروغ دی په ممبر ویلي هر قسم مشکل دی د ښځې د خاوند سره نه لګي دا درود وایي الله به روغه راولي خپلو کې به الفت و محبت پیدا کېږي بچې پلار ته نیغېږي دا درود دی وی ستا بچې به اکرام کوي ستا به لاسونه خپې تلي به د ښکلوي د ما محترمو ستا رزق تنګ دی الله به در باندې د رزق باران وکړي درود شریف ته غوږ کېدی مختصر درود شریف دی دا درود شریف پر ورځ کې 1013 بار وائے صلی اللہ علیہ وسلم بس فقط صلی اللہ علیہ وسلم بیا ہوا ہے صلی اللہ بیا ہوا ہے صلی اللہ اللہ دربان شل پیرے سلام ہوئے ٹول سبحان اللہ ہوئے واخر دعوانا